ایوب علیہ السلام فرمایي انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. زه بس الله را کړی یو د الله مال او الله واپس واغستنه. په دې کې د فریاد څه خبره ده، په دې کې د چغو درود څه خبره ده. او الله را کړی مال او الله واپس واغستو، یا د الله شکر دی په سجده باندې پریوتو، په سجده باندې پریوتو. دا انا لله و انا الیه راجعون دا د انسان کو د دې په مطلب باندې پوښه ده، د انسان د لپاره ډیره غټه تسلی ده، ډیره غټه تسلی ده. د بچرته چې غیروري ونوي څنګه دته تکلیف را ورسېدو نو دوی انا لله انا لله. یره الله را کړی او الله واغست، د الله مال الله واغستو، زما خو پکې څه اختیار نو، ما خو نشم منع کولای. نو چې د الله اختیار پکې نو الله پکې خپل اختیار وکړو، دا غشي هغه واغستو. او وانا الیه راجعون مطلب دا دی یاره خیر د کو دلته رانه واغستو، زه به سره بیا میلاو شم، ځکه چې موږ دغه الله ته واپس کیدونکي یو. سړی خو یاره دا شی مې د لاسه لاړ او بس لاړ نو اوس لاس ته نه راځي، بیا چغې وروړي او سوري وي که نه، یاره مالو دا خو رانه لاړ نو، اولاد دا خو لاړ نو، ښځه ونه دا خو لاړ نو، بچي دا خو لاړ، خبره خلاصه شوه. دی بیا چغې وروړي وي، نو دی وایي نه خیر دی کو دلته رانه الله واغسته نو وانا الیه راجعون. دغه الله ته موږ ټول ځو نو هلته به میلاو شو که نه، هلته به څه شو، کو پلار مې وفات شوی دی نو زما د عقیده ده هلته به ورسره میلاو شم، کو بچی مې وفات شوی دی نو زما د عقیده ده هلته به ورسره میلاو شم، هغه هم الله له تللی زه هم الله له ځمه. نو دا د انسان دپاره ډېره غټه څه ده تسلي ده چې دی وایي انا لله و انا الیه راجعون. نو چې کله در باندې مصیبت راغی نو څه وایه انا لله و انا الیه راجعون وایه، په دې سره زړه ته څه میلاویږي، تسلي میلاویږي ډېره زیاته. دا معنا په خپل ذهن کې وساته یاره الله را کړو د الله مال او الله واغستو او خیر د کو دلته رانه واغستو نو الته ور سره میلاو شم، یو ورځ دا د ملاقات الته نزله تسرا شي تسلی راشي. نو ایوب علیه السلام فرمایلی انا لله و انا الیه راجعون. نو ابلیس چې اخوا شو نو په سر باندې خوري اړول شروع کړو، بیا هغه ته خماوي چې وزره غړي وزي د هلاک شو نه هو چې انا لله و انا الیه راجعون، او بیا په سجده پریوتو. ای کار خو زما دغه خو کار ونکو دی لار بیا الله لا یا الله خیر دی وزره بيزي دی پکې نه کنه، وزره ګډي بيزي په دا سره نور مال لګ دی نو خود بستا بندگی کوي، نور مال سره ډیر دی نو وزره دی پکې نه کنه. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل وی 1500 وزمه کې چې داغه خپل حفاظت او چتو ماغولم هلاکو. هغه ورلا دا 1500 نه دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي، دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي د غزمه کې ورلم هلاکو، خپل حفاظت کې نو چتو بزمکو باندې طوفانونه رالو، په باغونو باندې طوفانونه رالو، باغونه هلاک شو، فصلونه هلاک شو، زمکي کند کندره شو، ټول ارسه زمکي لارې ختم شو. بس زمیداران چې پکې کوم هغه الله واغستلو. ابلیس بیا د یو غټ زمیدار په شکل باندې را روان دی، چې غیروري وي ته دلته کې عبادتونه کوه، هغه زمکو باندې طوفانونه ارسه هلاک کړو. نو ایوب علیه السلام بیا وویل انا لله و انا الیه راجعون. زه بیا هم د الله شکر ادا کوم، بیا هم د الله شکر ادا کوم. بیا ابلیس الله تبارک وتعالی ته وویلو خیر دی کنه دا دی پکې نه کنه دغه نوح مال چې څومره ډیر دی. بهر حال یو سیس خلا کېدو او ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغول و. نو ابلیس لاړ الله تبارک وتعالی لا وګوره و زامن دي او داسې خزي دي په خپل په صحت باندې روغ دي، بیا دغه سره څه غم دی، دا ته تواله دې ستا بندگی وکړه، دا اولاد ته تواله دې به ستا بندگی وکړي. نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یو کوټه کې وو، الله تبارک وتعالی په زلزلہ راوسته، زلزلہ راوسته کوټه په کې نهسته، ټول اولاد د کوټې د لاندې شو، د کوټې د لاندې شو. ابلیس په منډه منډه راغی ایوب علیه السلام ته وایي ته د الله په عبادت کې مشغول یې، په اولاد د کوټه راتاو شو، ټول مړه شو. ایوب علیه السلام چې سر اوچت کوي انا لله و انا الیه راجعون، الله را کړی اولاد او الله واپس واغستو، او زه خدا چې کوټه په راتاو شوی د دفن کولو نه فارغ یم، دفنم شو خو زما او زما د رب په منځ کې حایل ما جوړېږه، زمون په منځ کې فاصله ما جوړېږه، ما د خپل رب بندګۍ ته پرېږدوه، د خپل رب بندګۍ ته پرېږدوه. بهرحال د هغې نه پې سخت امتحان الله ته منظور و، سخت امتحان منظور پې و. ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی ځکه دې بندګي کوي، په صحت روغ دی، روغ ډول صحت ته ورله ورکړه ځکه بندګي کوي.
دا صحت ورله ته خراب کړي بیا ستا عبادت وکي. الله تبارک وتعالى په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوس. سمرز بس یو خطرناک مرض په الله راوست چې ورځ بدن خرابېدو. دلته کې سمن غلطي کیسې بیا خلکو جوړ کړی دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجی وشو. نعوذ بالله دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده. الله تبارک وتعالى په پیغمبر باندې چر داسې مرض نه راولي چې خلک تنه نفرت شروع کړي، خلک تنه کرکه وکړي. داسې مرض په الله نه راولي. وي په بدن کې چینجی وشو، چینجی به ورتاو شنو، بیا ایوب علیه السلام راواغسته، بیا به په زخم کې خو چې الله د دې روزي مقرر کړی د نو چرته زیو دا من غړي کې سي دي. دا خلکو ځان نه جوړی کړی کې سي دي داسې نه. مرض پر راغی، څنګه مرض خطرناک مرض ورځ د ایوب علیه السلام بدن خرابېدو حتی تر دې پورې چې ایوب علیه السلام دې حتی ورسېدو چې نه ګرځېدې شو نه کېناستې شو، چې دا ډېر زیات کمزورې شو. بعض روایتو کې راځي څلور ښځې وي. یوه ښځه یې راله، یاره زه ستا سره نور ژوند ځکه نشم کولی چې ته کمزوری شوې، د ګټې وټې نه نو زه به تا سره څه کوم. بله راله بهرحال درېو ښځو ته یې رخصت ورکړو. په آخر کې چې د لوط علیه السلام کومه لور وه رحمت نوم و، هغه یې راوغوښته بې زما نه خو درېو واړو ښځو اجازت واغستو، خو زه خو په کټ پروت یم، زه ستاسو هېڅ حق نشم ادا کولی. نو یاره چې تم لاړه شي نو ستا حق به ضایع کېږي زما نه. هغې ورته وي چې ته مالدار وې زه ستا بیبي ومه، ته په صحت روغ وې زه ستا ښځه ومه، زه ملک ومه، زه بادشاه ومه، نن ته په کټ پروت یې، ته فقیر یې، ملنګ یې، غریب یې، زه به مزدوري کوم او تاله به یې راوړم، زه ستا نه په دې سخته کې نه جدا کېږم. دا نه چې زه سره په ښه وخت کې ومه، په بد وخت کې به ستا سره سات پرېږدم، زه به نه کومه. دا د لوط علیه السلام کومه لور چې وه د ده چې بیبي وه، دا به سحر وتله مزدورۍ لره، مزدوري به یې کوله ټوله ورځ. نو چې ماښام به راله نو دله به یې خوراک مراک راوړو پیسو باندې، ده ته به یې خوراک ورکو، لږې پیسې به یې ترې پرېښودې، نوره چې کومه مزدوري به یې کړې وه هغه به یې د الله په نوم خیرات یې ورکړه. سهار به مزدورۍ له وته، ماښامه پورې به یې مزدوري کوله، بیا به یې د ده خدمت کو. یا هغه وه چې بادشاه وه ملکه وه، او یا هغه وه چې مزدوري به یې بار کوله. د الله تبارک وتعالی امتحانات بیا عجیبه امتحانات دي، داسې سخت امتحانات د الله طرف راځي. چې ډېر زیات کمزوری شو ایوب علیه السلام او د ناستې پاستې نه ووت، نو یوه دعا یې الله ته وکړه، وی الله صرف زما د ژبې حفاظت وکړه، ژبې ته راله الله سم ووایه، ژبې ته راله الله سم ووایه، ځکه چې په دې ژبه باندې زه تا یاد وکړم. نو ژبې ته راله سم ووایه چې ستا ذکر پرې کوم، نور ستا بدن دی، ستا امانت دی، څه چې ورسره کوې الله ستا مرضي ده، په ژبې ته راله سم ووایه. د ایوب علیه السلام ژبه روغه وه، الله به پرې یادو. یو ورځ ورته دا بیبي وی حضرت 18 کاله د یو شو چې بیمارې، ځکه د ایوب علیه السلام د بیمارۍ موده 18 کاله وه، او دا بیماري پرې راغلې وه د 80 کالو په وخت کې. نو د یو ورځ ورته د بیبي وی حضرت 18 کاله په کټ باندې پروت دی، او زه درته وایم چې الله ته دعا وکړه چې الله صحت درکړي، نو ته د الله نه دعا هم نه غواړي، الله ته سوال وکړه چې الله صحت درکړي که نه. نو ایوب علیه السلام ورته وفرمیل وی بیبي دا راته ووایه چې زه څومره وخت روغ وم، الله صحت ماله څومره وخت راکړی وی 80 کاله. وی چې 80 کاله را باندې الله بیماري ولګوي نو پس حساب به برابر شي.